اموخ کورو کې ماته یو کس کوروالو شکایت وکړو وی فلانه کس د مور نه بالکل مور ته راښکاره کېږي نه او تاسو یقین وکړئ هغه انسان دومره نیک انسان دی چې ما نه منل ما دا خبره ګپ دی او هغه بل ځای کې اوسېږي وړه خبره مور فلانه کار کوم زما د مزاج نه خلاف یې کړی رښتۍ خبره یا داسې بله څه وړه خبره نو دی خو دومره خبرې دي چې ټول عمر انسان مور سره تعلق پرېږدي په دې باندې که ته مور نه وې راوړی نو تا به څه کړی که پلار ته ضایع کړی وې په نالۍ کې نو څه به دې کړی تا نه به انسان څه جوړېږي نو داسې نه دي په وړو وړو خبرو باندې څنګه چې تا نه غلطي کېږي خو مور نه هم غلطي کېږي که نه تا ماشوموالي کې مور ته هم کنځلي کړي دي ماشومان کې تا په مور باندې د پاسه امتیاز هم کړي دي روزانه به چې راپاسې دي مور به تا بوله کپړې لړلې وي دا ټولې خبرې تا هم کړي دي که نو ټیک ده که نن د مور نه یو غلطي وشوه او مور تا نه معافي وغواړي چې ما معاف که بس بچې زه خبره او تېره شوه وشوه او بیا هم ته نه معاف کړي نو الله رب العزت وایي دقه کس فاسق دی فاسق که وی نو دقه کس دی وایي ویقطعون ما امر الله چې ماتوي د الله حکمونه د الله د حکم نه مراد صلة الارحام صله رحمي ده موږ ورته صله رحمي وایو رحمي اصل کې رحم ته ویل کېږي چې چا سره تا د خېټې رشته یي په پلار نیکه کې د سره یو وي یا د وینې رشته دي ورسره نو عزتمندو د پلار نه خپوي ټول عمر بهر ملکونو کې اوسېږي چې زما 10 کاله وشو پلار سره خبرې نه کوم په فخر وایي دا څومره بده خبره پلار غریب دلته زلقۍ وایي جاړي زما بچی دی دا خو پلار ته پته لګېږي چې بچی ورسره خبرې نه کوي اوانې څه تېرېږي بچی څه پروا کوي کله چې د ده بچي وشي بیا وایي ما سره دا بچي داسې کوي تا هم پلار سره کړي نه نه ما خو بچو سره ډېره خواري کړې ده که نه نو تا د پلار خواري نه وه لیدلې که نه تا د پلار خواري څه لیدلې اوس خو هر څه چې کوم دی جوړ شوي څیزونه دي اسان دي خواري خو هغه ټایم وه چې کپړه به نه وه او تاله به مور صفایي کوله اوس خو هر څه تیارې میلاوي پیمپرې خواري خو هغه وه چې مور به دله په خپل لاس باندې تاله سامان پاکو او خپې به دله پاکولی په حقه لاس به هغې غریبي خاوره راواخسته وي بینځله او په هغې به یې روټۍ خوړله اوس ښځه خو تا ته پیمپر راځي نږدې دله ګوتې نه دروړي پسې لرې نه پیمپر لړوي خپل بچي نه کرکه کوي داسې خبرې وایي چې موږ خو بچو باندې ډېر سهولیات ورکړي نو سهولیات خو هغه سهولیت هغه سیس دله فایده ورکړه تا خو فایده ورنه کړه هغه وخت کې به داسې خبرې نو صلة الارحام ټول نه زیات د مور خیال ساتل د پیر صاحب به خیال ساتي د جومات د استاد به خیال ساتي او د پیر صاحب لاسونه به ښکلوي او مور چې ورته وایي بچه راشه ستړی رالی ورک شئ مړه بارم دماغ خراب وي دلته راننوتي نه یي او تاسو چغې او سورې شروع کړئ خدای پاک څه شی د باندې راوشو څه تندر د باندې راپرېوتو مور ته صرف دومره وایم مورې زه ښه یم بس هغه خوشحاله شي هغه خو دې دپاره راغلي چې زما بچې څه په تکلیف دي قسم دې زموږ مور بوډۍ به دا ور 90 کالو او موږ به چې کمرې ته ورغلو موږ ته به بالغ سمو څپلۍ به یې سمولې اوبه به یې ورته د لاس وینځلو دپاره اچولې دا څومره عجیبه خبرې دي ته اوس موږ ته پته لګېږي ته زوی ته اوبه واچوه چې پته درته ولګېږي څومره سړي ته ګرانه ده داسې نو مور ته بچي دغه سپینګیري سپینګیري بچي به راتله او دا کار به یې کوه ورته نو دې وجې نه عزتمندو دا آیاتونه د دې دپاره دي چې صله رحمي به پالې بیا دغه نه چې پلار دې مړي بیا به څه کوې د پلار چې خپلوان دي ترونه بیا به هغوی تپوس کوې چې مور دې مړه ده نو بس کیسه ختمه نه شوه د مور خور د مور رور د هغوی تپوس به کوې صله رحمۍ سره عزتمندو په ژوند کې برکت راځي دا یاد لرئ مخلوق خدا باندې وہی درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نتی کرو بیا وہی انسان خو د درد دل دپاره پیدا کړی یو سړی زړه کې درد راشي تکلیف راشي ته اوس اوف زما زړه د سره خوږ شو هی زما پلاره زما روره زما ګاونډي زما وی د طاعت دپاره فرشتې کمې نه وي اطاعت دپاره الله ډېرې فرشتې پیدا کړي دي خو فرشتې چا سره څه ښېګړه میګړه نه کوي تاسو دغ درد یې هغې باندې هغه نه پوهېږي انسان دغې ته وایي چې دا به د بل په دغ درد باندې پوهېږي چې کوم انسان د خپل پلار په دغ باندې نه پوهېږي د خپل مور نه پوهېږي
او خپل مور او پلار چې کله د هغه نه غواړي نو هغه خپل مور او پلار شرم محسوسوي لکه د پردي سړي نه چې غواړي. نو د دې نه ګټیا انسان په دنیا کې نه چې پلار هم د چا په زوی نه شرمېږي، مور هم شرمېږي، نو د دې نه ګټیا انسان دی. نبي علیه السلام د قیامت نښه ده چې د خلکو د بد اخلاقۍ د وجې نه به خلک کو قدر کوي. نو بعضې مور او پلار د بچي د دې وجې نه قدر کوي چې هغه بد اخلاقۍ کنځلې کوي، ردې بدې وایي، اسمان په سر راوچتوي. نو دې وجې نه مور او پلار یې قدر کوي. دې وجې نه چې دا زما زوی دی ښه سړی دی، وایي دا بدترین سړی دی، مردار دی چې ته کنځلې ونه کړي، ردې بدې ونه وایي. نو دې وجې نه عزتمندو د قرآن پاک د دې دپاره راغلی. ګور ځای په ځای باندې الله موږ ته د مور او پلار او د ګاونډیانو د خپلوانو خبرې کوي. نو بیا به دغه رنګې عزتمندو د ترونو بچي د دې ټولو زموږ د خلکو د تربوران وایي. تربور څومره هغه ټکی تربور څه مطلب؟ یعنې بدبوری کا د دې نه ځان ساته. نوم یې مولا داسې خطرناک ایښی دی چې بس یعنې تربور چې نږدې وله ور نه شي. لکه دغه ستا د کاکا زوی دی، هغه ځان نه خبره دی انسان فسادي دی. هلته مخکې الله وایي ویفسدون فی الارض، فساد به نه کړي. فسادي سړي ځان سړی ساتلی شي، خو لکه اوس هغه ښه خلک دي خو د غریبۍ د وجې نه ورسره تعلق نه ساتي، داسې نورې څه خبرې دي نه کې ساتي. دا خبره بیا غلطه ده عزتمندو. نو یو مطلب یې دا شو، په دې باندې ځان له تفصیل سره بیان کړي. نو معمولی بانو باندې خلک رشته داري پرېږدي، لکه نبي علیه الصلاة والسلام سره چې خلکو پرېغوسته، وایي دا اوس د یو الله خبرې کوي. ابو لهب تره پرېغوسته، نور خپلوانو